الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے عالی شان دے فرمائی ورځ د قیامت پوی او د عرش سوری نه علاوه به بل سوری نوی. فرمائی خود دې عرش سوری لاندې به درې قسمه خلق ناس وي. مونږ د په ځان غور وکړو چې مونږ په دې کې یو که نه یو. که یو خو الحمد دی وایو او که نه یو خو بیا دی مونږ کوشش وکړو چې مونږ پکې شامل شو. فرمایي اولنی هغه یو کس چا چې زما یو امتي پریشانی څه مسله څه مصیبت و هغه یې ترې لرې کړو، دا سړی به. دویم زما سنت چې ژوندی کړی وي. سنت څه دي؟ لکه زلفې ساتل دا سنت دي، سپینه جامې اغوستل دا سنت دي، ساده طریقې سره جوړول دا سنت دي، نو مسواک شریف وهل دا سنت دي، ګیره په مخ باندې یوه قبضه یو موټی ګیره دا سنت دي، په حکم د واجبو کې دی. نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام بېشماره سنتونه دي. خو بهرحال چا چې زما سنت ژوندی کړو، ژوندی یعنی تر څو پورې چې دی و په هغه باندې عمل. او دریم چا په دنیا کې په ما باندې چې کثرت سره درود شریف وویلو. بله ورځ یو نوجوان ما سره میلاو شو، ما ته یې وي یاره فلانی درود مې دومره وویلو، فلانی مې دومره وویلو، فلانی مې دومره. ما ته چیرې یو څو درودونه وښایه. یاره دومره ترې خوشحاله شومه. ما دا وګوره داسې خلک الحمدلله اوس هم شته چې درود سره دومره محبت، دومره درودونه یاد کړي. نو ګورې دا چې کوم سړي نبي علیه السلام سره محبت وي هغه به درود شریف ډېر وایي. او اهل سنت نښه دا ده چې دوی به په هر مجلس کې نبي علیه السلام باندې درود وایي، هر وخت به نبي علیه السلام باندې درود وایي. بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوږو خوږو اسلامینو، مونږ په شروع کې وی نویت سنت الاعتکاف. دا عملونو دارو مدار په نیتونو سره دی. نو مونږ د اعتکاف نیت ځکه کوو چې جمعات کې خوراک سکاک منع دی، خو چې اعتکاف نیتو کې نو بیا ضرورتاً خوراک او سکاک کولی شي سړی. بل نیت هر عمل چابي چې دی هغه نیت دی. که چېرته تا نیت ښه خو سوه ښه ډېر ثواب به ته میلاو شي، که نور دی ښه نو نور به درته میلاو شي. نو کله هم چې راځئ نو په ښه نیت سره راځئ. او دلته چې بیا راشئ نو بیا هم څه نیتونه کوئ، لکه بیان اورېدانه مخکې نیتونه کو. زه نیت درته وایم تاسو انشاءالله وایئ چې ما ته هم ثواب میلاو شي، تاسو ته هم میلاو شي. الله رضا دپاره به بیان اورمه، علم دین به زده کومه، بیان به پوره اورمه، په ادب سره به کښېنمه، نصیحت به حاصلومه. احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک چې واورمه نو درود شریف پکې وایمه. زما خوږو خوږو اسلامیانو، انشاءالله نن زمونږه د 28مې سپارې یو صورت دی، یو چې په هغې کې 22 آیتونه دي او یو رکو دی پکې، یو رکو دی پکې او 22 آیتونه دي پکې او ډېر یو واز و نصیحت پکې پروت دی. وایه ورئ انشاءالله. جولۍ به د مرغلرو نه ډکې ورئ چې اجتماع ختمیږي. قرآن کې الله فرمایي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. څلورم نه تر اتم آیت پورې ما تاسو تلاوت کړو. الله فرمای قتل لعنت دی وي اصحاب الاخدود، هغه کندې والو خلکو باندې، اذ هم علیها قعود النار ذات الوقود، هغه اور چې اوچتېدو او دوی په کنارې باندې ناستو. اذ هم علیها قعود، چې دوی په کنارې ناستو او یو اوچتېدونکی اور یې بل کړی، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، او دوی چې د مسلمانو سره څه کار کولو په دې باندې دوی په خپله ګواه. فرمایي وما نقموا منهم، مسلمانو په دوی باندې څه بد ولګېده، مسلمانو دوی ته څه تاوان ورکړه، څه نقصان یې ورکړو. فرمایي الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، هغه دا چې د مسلمانو ایمان راوړو په الله باندې، هغه ذات چې عزت وال او تعریف کړلی شوی ذات. د دې کتابونو ډېره غټه تفصیلي واقعه ذکر کړې ده، د مسلم شریف په حوالې سره به بیان کړم. ما عزتمندو پخوا زمانه کې یو بادشاه و، هغه جادوګر و، جادوګر بوډا شو. نو دې بادشاه ته وویل چې زه اوس بوډا شمه، یو نوی هلک ماله راکړه چې هغه ته زه د خپل کار وښیم چې دی بیا ستا سره هر ځي ته ځي او تا ته د آسمان خبرې هم کوي او هر قسمه د ستا لاس او خپې وي. نو بادشاه یو هلک ډیوټي ولګوله چې ته به روزانه سهار راځې او دنه به دا جادو زده کوې. هغه هلک په روزانه راتلو او تلو، دنه به جادو زده کولو. په لار کې یو عالم و، د عیسایانو راهب و، هغه یوه ورځ واز و نصیحت کولو، ده ته یې ډېر خوند ورکړو. دی دلته کېناست، حق خو حق وي. نو بس ترې پاڅېدو نه، خوند یې ورکړو. نو بس روزانه به چې راتلو، اول به یې په ده سلام اچولو، د سره به کېناستلو. کور والو تنګول شروع کړو، هلته جادوګر تنګول شروع کړو. جادوګر وایي چې ته لیټ راځې، کور والو وایي چې ته لیټ راځې. نو ده دا خبر د عالم ته بیان کړ. هغه ورته وی چې کله لیټ ځې کور ته، نو ورته چې زه جادوګر لیټ کړم، او چې کله جادوګر خواته ورځې لیټ، نو ورته چې زه کور والو لیټ کړم. بهرحال وخت تېرېدو. یوه ورځ په لار کې یو درنده اژدها پروت دی چې خلک ته یریږي او لارې بند کړې په لار منځ کې. نو دوی یو کاڼی راواخیستو. وی یا ربه که چېرته دا کم عالم خواته زه ورځم او دا په حق کوي، خو په دې ما کاڼي سره دا ځناور مردار کې او مړې کې، او که چېرته دا جادوګر په حق کوي بې له دې ځي نه پاسوي. نو ده چې کله کاڼی راواخیستو او ور ویستو، نو هغه زناور په اکه ځګي باندې مړ شو. دې نه بعد د جادوګر مجلس پرېښو او د عالم دین خواته به ناست. ما عزتمندو خبر زیاتېده، دغه هلک ته الله داسې طاقتونه ورکړل، داسې کرامتونه ورکړل چې برګې بیمارۍ وال باندې بیا لاس راکاږلو، الله به شفا ورکړه. چړون په سترګو بیا لاس راکاږلو، الله به سترګې ورکړې. چې چا به خپو باندې په لاس باندې ضعیف و چې لاس پې راکاږلو، فوراً به ټیک شو. بس شرط پیدا و چې مسلمان شو. بادشاه وی چې دا خو به خلک ما پرېږدي. خبر بادشاه پورې ورسېده. نو بادشاه د دغه نوجوان د دې ماشوم قتل پسې شو. یو ځل یې راونیولو، څه کسان یې ورسره کړو، نو غره ته یې وخېجولو. چې ویې خېجولو، په غره باندې زلزله راغه، هغه ټول مړه شو. دی صحیح سلامت بادشاه ته راغی. بیا بادشاه څه وکړل، څه کسان یې ورسره کړه، وایي چې کله دریاب منځ ته ورسېږئ نو بیا دکه ورکړئ، دی ورغوزار کړئ او تاسو پرې راځئ. هغه دا وه چې طوفان او سیلاب راغو، ټول له کښتۍ نه غوزار شو او دی بیا صحیح سلامت بادشاه ته راغی. بادشاه په هر خبرې ستړی شو. بهرحال ما عزتمندو د بادشاه ته ووې، ای بادشاه که ته ما قتل کول غواړې، اسانه طریقه ده،
ما به په یو میدان کې په یوې ستنې سره وتړې ټول خلک به راغونډ کړي او بیا به یو غشی راوالی او ما طرف ته به یې راغوزار کړي او په به وایي بسم الله و برب الغلام. دا ټکی به پرې وکړي او چې په ما ولګي زه به بیا شهید شم. ما عزتمندو بادشاه ټول خلک راغونډ کړه. دی د مخکې معاملاتو نه نه خبر چې مخکې څه کېدونکي وي. دنیا په زرګونو خلک یې راغونډ کړه چې راځئ نن به دغه سړي خیر نه. نو ما عزتمندو چې کله دا نوجوان په دې طریقې سره شهید کړلو نو څومره خلک چې راوتي وو میدان ته نو هغې خلکو کې د 300 نه زیات خلکو کلمه وویله مسلمان شو چې دا یقینا حق دین دی. بادشاه نور په غوسه کې راغی. چې نور په غوسه کې راغی نو څه وکړلو یوه کنده یې جوړه کړه او هغه کنده یې له اور نه ډکه کړه او د هغې په غاړه باندې ما عزتمندو قدرمندو کرسۍ واچولې شان و شوکت سره کېنستل او یو مسلمان رانیسه ته مسلمان شوی هاو ورغورځوه بل شوي اور ته ورغورځوه لمبې دي سرې لمبې دي بس یو رانیسي ورغورځوي. په دې کې یوه ښځه وه هغې غېږ کې یو ماشوم اخیستی وه. ماشوم مور سینه خوړله نو مور یې چې کله د کندې خواته راغه نو دی په یارېدا شو په ځان نه په دې خپل زوی باندې چې زه خو به وسوځم خو ما دا ماشوم زوی بسې نو بچي یې پی پرېښوي او مور ته وی مور فکر مه کوه په ظاهره اور دی خو دننه باغ دی. زه رب په رضا باندې راضي یم ته راضي اوسه. نو مور یې هم بسم الله ویله او دې اور ته ور ودانګل. بهرحال په دې کلي کې د ظالم جابر بادشاه یو کس داسې پرې نه خو چې د اور ته نه یې ورچولی ټول مسلمان یې وسېځل. الله رب کریم خو یو نوم چې دی هغه قهار دی یو نوم یې جبار دی. روایتو کې راځي دی ظالم بادشاه په ظلم باندې الله په قهر په جلال کې راغی او کتل و چې دا اور الله ورته راپورته کړو او دا ټول خلق الله وسېځل. نو الله فرمایي قتل اصحاب الاخدود لعنت دې وي هغه کندې والا خلکو باندې. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو په دې قرآني واقعه کې موږ دپاره یو ډېر لوی نصیحت پروت دی. هغه زه یو درته بیانوم. یو سبق موږ دپاره دا دی زمونږ ډېر خلک وایي چې یاره موږ خو مسلمان یو الله چې څومره نعمتونه ورکړي دي کافرانو له یې ورکړي دي چې موږ مسلمان خو بیا خو موږ له راکول. د دنیا اعلی نه اعلی مشینري کفارو سره بهترین ځمکه کفارو سره د دنیا قیمتي نه قیمتي شیزونه کفارو سره او موږ مسلمان سره خو څه نشته. نو یاد وساتئ حدیث شریف کې راځي فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن د پاره قید خانه جیل دی او کافر د پاره څه شی دی باغ دی باغ. اوس که تو وایې چې زه مسلمان یم او ما ته دا مصیبتونه تکلیفونه نه وی او دې په ځای کروڑو روپۍ وې بنګلې وې لوی عمر وی خو بیا خو دا دنیا ستا دپاره باغ شو که نه بیا خو تا دپاره قید نه شو. قید کې خو دا شی نه میلاوي که نه قید کې خو تکلیفونه وي ډوډۍ به نه درته میلاویږي پټولو دپاره به څه نه درته میلاویږي د اختر جامې به نه وي پکې د اوړي د ژمي جامې به نه وي پکې قید دی که نه. نو چې قید شو بیا به دا مشکلات په دنیا کې څه برداشت کوي چې مسلمان لکه څنګه چې دا ټول مسلمان وسېځلی شو په څه نوم باندې اسلام په نوم باندې. قرآن مجید په 20 سپاره سوره عنکبوت کې 2 آیت کې الله فرمای احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بس په دې به خلک خلاص شي چې دوی آمنا مونږ ایمان راوړو
فرمایي وهم لا یفتنون او حال دا دی چې دوی خو لا امتحان ته چولی شوي نه دي امتحان خو د دوی لا پاته دی نو ما عزتمندو قدرمندو بیماری ناداری غربت مصیبت دا ټول الله له طرف نه ازمایښونه دي چې په دې سره مخلص او منافق ممتاز شي فرق وشي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو څومره چې غټ مصیبت وي دوره به غټ ثواب سبحان الله خو وایو کنه فرمایي څومره چې غټ مصیبت وي دوره به غټ ثواب وي او څه وخت چې الله یو قوم سره محبت شروع کی نو الله د قوم خلکو باندې تکلیفونه راولي پس چې څه وخت دا خلک په دې باندې راضي شي نو الله هم ورنه راضي وګرځېږي او څه وخت چې دا خلک په دې مصیبت په تکلیف باندې ناراض شي نو اللہ ہم ورنہ ناراض شي یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ما عزت مندو خلق خواہی جو مسلمان کے دل ډیر آسان دی مسلمان کے دل آسان ندی پتا باندې به دا تکلیفونه راځي مختلف قسم آزمائشونه خدا په اصل کې رحمت دی په اصل کې رحمت یو ډیر ښایسته حکایت درته بیانم منقول دی دو فرشتو خپل منځ کې ملاقات وشو یوه له آسمانونو نه راکوزیږي او بله له ځمکې نه ورخیږي خپل منځ کې ملاقات وشو واورئ په توجه سره او د زړه په تختۍ باندې ولیکئ انشاءالله ډېر نصیحت به دلته میلاو شي یو فرشته آسمان نه راکوزیږي بله له ځمکې نه ورخیږي ملاقات یې وشو ها وایه صاحبه له کوم ځای نه راغې وی له ځمکې نه راغمه وی څه حالات و یو کافر ته الله لیږلی یو کافر په مړ کېداو د دنیا کې ډېرې ښېګړې وکړې نن سبا زمونږ دا ډېر نادانان وي که نه د کافرانو مثالونه بیانوي خو بھائی ایمان نه غټه بله سرمایه ایمان نه بله غټه ښېګړه نشته که دوی کې خیر وی دوی په مسلمانو او مونږ کې به ظالم هم وي مونږ کې به خیانت کوونکی هم وي مونږ کې به دروغ ویونکی هم وي مونږ کې به هر قسمه خلک وي ولې چې شیطان په څه طریقې سره مونږ نه ایمان علي دوی سره خو ایمان شته نه و یو کافر و ډېرې ښېګړې کړې وې ډېرې ښېګړې کړې وې او ټولو ښېګړو بدل الله دته په دنیا کې ورکړو کافر چې ښېګړې کوي الله یې په دنیا کې بدل ورکوي په آخرت کې دپاره بدل نشته الله کافر ته هم بدل ورکوي تا مله به ولې نه راکړ یوه ښېګړه یوه نیکي یې پاته وه چې د هغې بدل پاته و نو هغه مو څنګه ورکړو وایي دغه سړي مرګ وخت رانږدې شو او د ماهي ته زړه وشو ماهي کب ته زړه وشو نو ما ته الله فرمایل ای فرشتې ورشه او دته دا کب وروړه چې دا یې وخوري چې ده دا یوه نیکي پاته دا چې د دې بدل هم دته په دنیا کې میلاو شي چې آخرت ته ما ته راځي چې د سره څه نه الله څنګه ښایسته حکایت چنانچه زه لاړمه فلانی ښار کې دا سړی اوسېدو او هلته مې د دپاره د ماهي انتظام وکړلو او د وخوړلو هغې نه بعده مړ شو په داسې حال کې چې د سره یوه نیکي هم نه واورئ زما ورونو بلې فرشتې ته وایي چې تو ووایه ته څه کې وایي زه الله آسمان نه مې ځمکې ته لیږي څه دپاره و یو انسان مسلمان دی ډېر ګناهګار دی ډېر خطاکار الله جل جلاله د باندې تکلیفونه راواچول مصیبتونه یې پرې راخواره کړل نو هغو مصیبتونو تکلیفونو سره واورئ په کلاغ غوږو سره په هغو مصیبتونو تکلیفونو سره الله دې د ټول ګناهونه ختم کړي یوه ګناه یې پاته ده یوه ګناه یې پاته ده او د ذوالقدن وخت دی او اوبو ته زړه شوی ده اوبه یې ځان ته راخیستې دي اوس زه ورځمه دا اوبو ګیلاس ته تویومه چې د باندې امتحان راشي او د
باندې تکلیف راشي او دی له دنیا نه داسې تږی لاړ شي نو دا یوه ګناه یې چې بدن کې پاته ده الله یې دې عمل په صدقې دا ګناه هم ختمه کړي او دا الله ته چې ورځي چې د ده په بدن باندې یوه ګناه هم نه وي. سبحان الله الله اکبر. نو ما عزتمندو سبحان الله خدای رحمان څنګه په خپلو بندگانو باندې مهربان دی، څنګه په خپلو بندگانو باندې مهربان دی. هغه چې ازمایش ورکوي هسې نه ورکوي، قدرمندو ته ورکوي. کم چې ده ته نږدې وي هغوی له ورکوي. هر چا له الله تکلیفونه نه ورکوي. خیر زندگی کې ازمایشونه راځي، غربت راځي، مشکلات راځي، خو ما عزتمندو قدرمندو پکار دی چې مونږ هغې ته مضبوط ولاړو. یو دویم نصیحت اصحاب اخدود والے واقعې نه مونږ ته دا میلاو شو چې همت او حوصله دا ډېره غټه جذبه ده. انسان باندې تکلیف راشي او دی په اخ تکلیف کې مضبوط ولاړي. ما طرف ته ګورئ، په اخ تکلیف کې مضبوط ولاړي، حوصله نه بیلي. لکه څنګه چې دا ښځې په زړه کې څه راغله چې دا زوی به مې څه کېږي، نو زوی ورته ووایي چې مورې مه خفه کېږه، دا په ظاهره اور دی خو دننه دا موږ دپاره باغ دی. نو ما عزتمندو قدرمندو دقه شانتې مختلف قسمه تکلیفونه به راځي. زمونږ خلک څه وکړي؟ مایوسه شي، خودکشي وکړي، مایوسه شي، یوې ګناه له پاسه بله ګناه وکړي، یو جرم له پاسه بل جرم وکړي. نو په داسې وخت کې ما عزتمندو قدرمندو ډېرو خلکو په خولو باندې څه شی راشي؟ کفریه کلمات راشي. څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. بہرحال مسلمان ہے تیری، مسلمان ہے آتار تیری عطا سے ہو ایمان پہ خاتمہ یا الہی. خوگو خوگو اسلامیانو یقیناً مسلمان کے دل داد اللہ یو غټ نعمت دی او انشاءاللہ دکه مسلمان کے دل به مو د جهنم نه بچ کېدا ذریعه ګرځېږي. خو صرف مسلمان کے دل هم کافی نه دی. حدیث پاک کې راځي چا کې چې دا درې خبرې وي هغه به د ایمان خوږواله په دې خپل زړه کې محسوس کوي. کومې درې خبرې دي؟ فرمایي چې دا ایمان نه په هغې کې درې خبرو کې یوه خبره دا ده چې دا ایمان راوړلو نه بعد کفر کافر کېدل داسې ناخوښ ګرځوي لکه یو کس چې اور ته غورځېدل ناخوښ ګرځوي. چې دی وایي چې په اور کې مې علاقت دی، اور ته نه ځمه. دقه شان ایمان راوړلو نه بعد له کفر نه دی ځان وساتي. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام په حالت کې تکلیفونه راځي یوه بهترینه واقعه ذکر کړې د بني اسرائیلو درې وروڼو. ډېره ښایسته واقعه دی. فرمایي مسلمانو جنګ کولو رومیانو سره، دلته سخته مقابله وشوه او چونکې د دشمن فوج هم زیات او اسلحې هم ورسره زیاتې وې، دې په وجې سره مسلمانو ته تکلیف ورسولو. درې وروڼه مسلمان چې هغه یې قید کړل. چې قید یې کړو بادشاه ورته وی داسې وکئ اسلام پرېږدئ، زه به تاسو ته خپلې لوڼه درکمه، تاسو به زه خپل زومان کمه او بیا خپله باچایي به هم زه تاسو ته حواله کمه، تاسو ته به وزارتونه درکمه. ما عزتمندو قربان شم، زړونه له ایمان جذبې نه ډک و. بادشاه به هره ورځ دوی ته دا آفر کولو، دوی به انکار کولو. اخر یو غټ دیګ یې راوغوښتلو او هغه یې تیلو وخوټ کولو. 3 ورځو نه بعد یې په دوی کې مشر ورور راوغوښتو و یا خو زما زوم جوړ شه، کلمه ووایه، بادشاهي به درکمه او که نه بیا دې دیګ ته به دې غوځار کړو. وی مونږ د ستا دا دنیا د دنیا په دې اسایش باندې مونږ مخ خطا کاو، مونږ یې نالو، زه د رب په رضا راضي یم.
نو واخیستو او دیګ ته ورغوزار کړو. چې ورغوزار یې کړو نو په سترګو رپ کې دا بدن نه غوښه وسوځېده او تش اډوکي دې غوړو له پاسه پاتې شو. نور وروڼو یې وکتلو، هغوی ته دا آفر وکړلو، خو ما عزتمندو دویم ورور هم انکار وکړلو، هغه یې هم ورغوزار کړلو. دریم ته ووې چې دریم ته ووې هغه هم انکار وکړلو او دا ډېر حسین او جمیل و. په بادشاه دربار کې یو کس پاسېد وی چې بادشاه سلامت دا ډېر ښایسته ځوان دی، دا مه غورځوه، دا به زه مسلمانۍ نه واړم عیسایت. وایي صحیح ده. رایې وستو قید یې کړو او د یوه ښایسته نوجوانه لور وه، هغه یې ده سره کړه، 40 ورځې او شپې دې جنۍ ورسره تېرې کړې. اول ازمایش د څه شي راغی پې باندې؟ د مال او متا، چې راشه مال هم درکومه، وزارت هم درکومه، خو صرف اسلام پرېږده. زمونږ څه خلک داسې چې بهر ملک ته ځي نو دی څه کوي، په خپلې ویزې باندې ځان سره کافر ولیکي چې هلته ماته بیا سکون وي، راحت وي، چې هغه خلک ما هلته اکسپټ کی، قبول مې کي. خو ما عزتمندو ایمان او اسلام دې ته نه وایي. لږ توجه وکئ. 40 ورځې او شپې تېرې کړې، اوس دې نه بعد دا امتحان راغی. اوس دا امتحان راغی چې په حسن او په جمال باندې سړی خطا کوي، په حسن او په جمال باندې. 40 ورځې او شپې تېرې شوې. مهرباني وکړئ دا موبایل بند کړئ، خیر دی. 40 ورځې او شپې تېرې شوې، خو سړي کې یوې ذرې برابر چینج رانغی. طریقه یې دا وه، ورځې به یې روژه نیوله، شپې به یې ټوله شپه عبادت کولو. دې ته به یې ورکتل هم نه، روزانه به دې نوې نوې جوړې بدلولې، ښایسته خوشبوی بیا لګوله، خو ده به ورکتل نه. یو نن زمونږ نوجوان دی، نن زمونږ نوجوان دی، که بوډۍ ښځه پیشني برکه په سر کې نو دی له کوم ځینه ورته ګوري. افسوس خبره ده ما عزتمندو، او وایو ځان ته مسلمان. دا ونه شو چې دې ښځې دا نوجوان ځان ته مایل کړی و، بلکې 40 ورځو کې په دې جنۍ باندې دومره اثر شو چې خپله راغه ورته کېنسته او ورته وایي دې دین نه قربان شم چې 40 ورځو راسې ته ما حسن ته نه ګورې. دا دین څومره ښکلی دین دی چې 40 ورځو کې ته ما حسن ته نه پرېږدوي. اوس زه مجبوره شومه ما ته کلمه ووایه او مسلمانه مې کړه. الله اکبر. زمونږ داسې اسلاف تیر شوي. मिटा मेरे रंजो अलम या इलाही, अता कर मुझे अपना गम या इलाही, शराब मोहब्बत कुछ ऐसी पिला दे, कभी भी नशा न हो कम या इलाही, मुझे दे दे ईमा पे इस्तिकामत, पे सैयदे मुहतशम या इलाही, खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, पढ़ू कलमा जब निकले दम या इलाही, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मां इज्जतमंदो, قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ رب کریم پا 10 سپارہ پا سورہ بروج آیت نمبر 10 کے فرمائی ان الذین بے شک اغا خلق فتن المؤمنین والمؤمنات چه تکلیف ورکڑو مسلمانو سڑیو تا او مسلمانو خزو تا ثم لم یتوبو او بے توبہ ونباسل پا دے ظلم باندے فرمائی فلہم عذاب جہنم دوی د پارا د جهنم عذاب دی ولهم عذاب الحریق او دوی د پارا د اور وال عذاب دی. یاد وساتئ مسلمان ته تکلیف ورکول ډیر غټ جرم دی، ډیره سخت ګناه ده. الله او الله رسول ډیر سخت پہ باندې خفه کیږي. حقوق العباد آہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ ناتواں پہ کرم یا الہی. ما عزت مندو نن مونگا وګورو څنګه خلق دی په مختلفو طریقو سره خلق ترساو کوي، خلقو باندې ظلم کوي. څوک چې چاله قرض ورکړي چې څومره یې ورکړی وي تر څو پورې واپس کړي دوره ده ته هره ورځ د روپۍ صدقه کولو ثواب میلاویږي.
خو نن چې چاله روپۍ ورکې مسلمان داسې شوی دی چې دی بالکل په قرض نه پوهېږي، دی د بل مسلمان په حق نه پوهېږي. اوس خدا نه خواسته ته مړ شوې، هغه سره د ملاقات ونه شو، هغه ترنه خبر نه شو، او دا بوج دی ځان سره وړو، نو څه به کېږي؟ څه به کېږي؟ ما عزتمندو قدرمندو، یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد وفرمایل ای صحابو خو او بدو متعلق زه تاسو ته خبر در نه کوم چې ښه څوک دي او بد څوک دي. صحابه ورته کړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خامخا وی فرمایله ښه انسان هغه ده چې له هغه نه ته د خیر امید ولرې او د ده له شر نه ته په امن کې اوسې، هغه ښه انسان. او فرمایي بد انسان هغه دی چې ده نه ستا د خیر امید نه وي او د ده له شر نه ته په امن کې نه. نو ما عزتمندو نن سبا څه کوي خلک په مختلفو طریقو سره قرآنونه پې باندې کوي، قسمونه پې باندې کوي، جماعت ته پرځي، حق باندې دننه کېږي. مسلمان کومې خوا ته روان دی؟ حدیث شریف کې راځي، مسلم شریف کتاب البر کې دا حدیث موجود دی. فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فرمایي هر مسلمان په بل مسلمان باندې وینه تویول، مال او عزت دا حرام دی، په بل مسلمان باندې دا حرام دی. مفسر مشهور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان مال د اجازت بغیر نشي اخیستی، نه د دې پاره د بل بې عزتي کول جایز دي، نه ناحق او ظلمن قتل کول د دې پاره روا دي، بلکې دا سخت حرام دی. نن زمونږ کې ګوره دا هم ظلم کې راځي، یو سړی کمکل وي که نه خلک یې تنګوي، خلک ورځي سوشل میډیا دور دی ویډیوګانې ورسره کوي، پرځا یې تنګوي چې زما دا ویډیو ښه مخکې لاړه شي او خلک ویني. ګناه دا ځان سره آخرت ته یو لوی بوج وي. واورئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې بل مسلمان پورې ټوکې کوي او خلکو ته په دروغو خندا کوي، په ورځ د قیامت په دغه سړي ته آواز وشي راشه جنت. دا سړی به ډېر ذلیل او خوار وي، منډې به راوهي جنت. خو چې جنت یوې دروازې ته راشه دروازه به بند شي، دی به ډېر افسوس وکړي چې دا ولې. آواز به وشي منډه کا بله دروازه درنه بندېږي، بلې ته ورشه، بیا به دی منډې راوهي بلې دروازې ته. نو به داسې دروازې خو به نه وي که نه چې لکه زمونږ د جومات دروازې دي، خو یوې دروازې نه بلې دروازې پورې صرف دا چوکاټ په دومره وي چې اس 500 کاله سفر کوي د جنتي دروازې چوکاټ په ختم نشي، په داسې دروازې. او نبی علیه السلام فرمایي زما امتیان به دومره په کثرت سره ور دننه کېږي چې دا جنتي دا دومره غټې غټې دروازې چې دا به هم چغه آواز شروع کړي، دومره ګڼه به پې جوړه شي. الله دې په دې ګڼې کې موږ هم شامل وفرمایي چې چا آمین نو وي الله دې دا هم پکې شامل کړي. نو ما عزتمندو بلې دروازې ته هلته به هم واپس شي، بلې دروازې ته هلته به هم دی واپس کړلی شي، آواز به پې باندې وشي. دا ضلالت او دا رسوایی دی صرف د هغې خبرې چې تا په دنیا کې په فلانۍ ورځ یو مسلمان رور دغسې ذلیل کړی. زمونږ خلک کوي. الله اکبر. نو ما عزتمندو داسې نه دي کول پکار. طبرانی شریف کې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله. فرمایي چا چې مسلمان ته بلا وجه شرعي تکلیف ورکړو د ما ته تکلیف راکړو، او چا چې ما ته تکلیف راکړو دغه انسان خپل رب الله ته تکلیف ورکړلو. خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں اما تیرے ابدی عذابوں سے پاؤں. ما عزتمندو قدرمندو حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه ډېره ښایسته خبره کړې ده، تفسیر خزائن العرفان کې دا موجوده ده. فرمایي چې سپی او خنزیر چې ناپاک نجس العین دي هغوی ته ناحقه تکلیف ورکول روا نه دي. واورئ فرمایي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله چې سپی او خنزیر چې نجس دي ناپاک دي،
چې دوی ته ناحقه تکلیف ورکول روا نه دي، حرام دي، نو فرمای مسلمان ته ورکول څنګه روا دي؟ مسلمان ته ورکول څنګه روا دي؟ الله اکبر. ما عزت مند حضور فرمای ای ما صحابه تاسو ته پته شته فقیر مسکین غربت وهلی سړی څوک دی؟ صحابه سي قربان غربت وهلی سړی خو هغه دی چې چا سره مال و متا نه وي، دنیا نه وي، دولت نه وي، دې ته فقیر وایو. نبی صاحب فرمایي نه فقیر مسکین غریب هغه سړی دی چې په ورځ د قیامت راغی مونځ و ورسره، روجې وې ورسره، زکاتونه خیراتونه ورسره، او یو کس پسې راتلو او خپل حق یې ترې غوښتو. فرمایي تر دې پورې چې د سره به یوه نیکي هم پاته نه شي او بیا به دا سړی جهنم ته غذار کړلی شي. فرمایي له واړو نه مسکین او فقیر دا سړی. ما عزتمندو یاده وساتئ چې څوک مسلمان ورور ته بغیر د څه هغه نقصان در کولو سترګې ورانې ونیسي، دا هم حرام دی. چې مسلمان تا د تکلیف درکړی نه وي، څه شرعي وجه نه وي، او ته یره ورکوې په سترګو سره چې ګورو به، دا هم روانه دي. او ما عزتمندو قدرمندو چې کم انسان داسې کوي الله به دغه انسان ته په رحمت نظر سره نه ګوري. ظلم ډېر سخت انجام دی. نن مونږ خلک شته دي مونږ وایو چې یاره ما خو ظلم نه دی کړی، خو مونږ د لږ په دې خپل عمر کې حساب وکړو چا سره مې واسطه راغلی او چا سره مې په کاروبار کې څه کړي، په معاملاتو کې څه کړي. اول د خپل کور نه شروع شو، د خپلو خپلوانو نه ځه پسې، بیا که چېرته تا کې دا عمل وي خو بیا توبه ګار شه. امام حسن بصري رحمت الله علیه مجلس ته به یو سړی راغی، خلک بیا تنګول، یوه ته اوږه ورکه، بل ته اوږه ورکه، دغسې اجتماع به وه. نو برداشت خو حد شیطان سړی و. امام حسن بصري رحمت الله تعالی علیه پاڅېدو، لاس یې پورته کړو، وایي یا ربه دغه سړي مونږ ته تکلیف راکولو باندې ته ښه خبر یې، یا الله چې څنګه تا خوښوي دغه سره معامله وکړي. نو بس دغه سړی یکدم پاڅېدو او چغې یې ووهله، را پرېوتو او له هغه مجلس نه په کټ باندې مړ کور ته ووړو. زما امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یوه ورځ په لار روانو، یو ماشوم په خپې باندې خپه راغه، ماشوم له خولې نه چغه ووته، هغې نه بعده وایي یا شیخو الا تخافو القصاص یوم القیامه، ای مشره ته د ورځې د قیامت د حساب نه یریږي، د رب حساب نه؟ الله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دې ماشوم دا ټکي واورېدل، یکدم پرېوتو په ځمکه باندې بېهوشه شو. چې په هوش راغی وایي دا دې ماشوم آواز نه و، دا غیبي آواز په ما باندې وشو. عطاه خوف خدا را د الفت مصطفیٰ خدا را، کرو عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. ما عزتمندو قدرمندو بیا د بد خاتمې هم اسباب ګرځېږي. دا کشی صدور شرح صدور کې راځي، امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه بعض علماء قول نقل کوي چې انسان ایمان نه وړلو څلور اسباب دي، دنیا نه کافر تک څلور اسباب دي. فرمایي کم سړی چې په مونځ کې سستی کوي، کم سړی چې شراب څکي، کم انسان چې د مور او پلار نافرمانه وي، او کم انسان چې مسلمانو ته تکلیف ورکوي. یاده وساتئ دا اخرنۍ خبره درته کوم او په زړه ګلدسته کې ځای ورکئ او ظلم نه توبه وباسئ که چېرته مونږ کې دا عادت وي. حضرت امام محمد بن احمد ذهبي رحمت الله علیه یو بزرګ سړی وکتلو چې هغه دا لاس کټ دی او هغه چغې وایي ای خلکو ما ته وګورو، که چا په دنیا کې ظالم سړي ظلم انجام نه وي کتلی، ما ته وګورئ چې دا زما لاس کټ شوی دی. حضرت امام محمد بن احمد ذهبي رحمت الله علیه ورته رانږدې شو، ورته صاحب تاسو څه وایئ؟
خلک عیبونه پټوي او ته لګیای زه خلکو ته نصیحت کوم چې دوی نه زما شانتې کار نه وشي. وایي هغه څنګه؟ وایي هغه داسې یوه ورځ دریاب په غاړه باندې تېرېدم یو سړي غټ ماهی نیولی و ما ترې واخیستلو په زوره هغه ما ته واسطې ډېرې راکړې ما ته وایي چې ما بچي وږي دي په ما رحم وکړه ما نه ما خله خو زه طاقت کې وم تکړه وم زورور وم ترې وامېخیستو په لار کې اغمایي په ما باندې چک ولګولو په ګوتې چې چک ولګولو ټوله شپه مې دې ګوتې درد کولو چې ګوتې درد کولو سهار زه طبیب ډاکټر ته ورغلم هغه ما ته وایي چې بل علاج دې نشته دا ګوته به له دې ځای نه دنه کټ کوم مې چې کټ یې کړه خو چې د درد نه مې ځان خلاص شي نو وایي ګوته یې رانه کټ کړه بیا څه وخت تېرېدو دقه ځای مې چې دی هغه څه سره ولګېدو نو دا ټول لاس مې درد شروع کړو تر دې ځای پورې چې بیا طبیب ته ورغلم ما ته یې وایي چې دا زار خواره شوي دي په دې لاس کې دا چې مخکې نه شي لاړ دا لاس پته نه کټ کړو بیا یې دا لاس نه کټ کړو بیا څه ټیم تېرېدو دا حصه مې په تکلیف شوه بیا مې دا حصه کټ کړه هغې نه بعد مې دا حصه ده دا حصه مې هم کټ کړه دا لاس مې نشته خو بیا زه په تکلیف وم تکلیف مې نه ښه کېدو نو چا ورته ووی چې تا به دومره تکلیف نه و تېر کړی ورشه د تکلیف تا ولې جوړ شوی نو هغه ته دا ټوله خبر تېره کړه چې دا سړي نه مې یو کب یو ماهی اخیستی وی ورشه هغه نه معافي وغواړه وی کله چې زه اخته راغمه هغه نه مې معافي وغوښته هغه ما ته چې زه خو تا نه پېژنم ته څوک یې ما چې زه هغه سړی یم چې یو ټیم کې ما تا نه کب ماهی اخیستی و وی هغه ما ته وایي چې ورځه ورور ما معاف کړی هغه وخت تېر شو خو دی وایي چې کله هغه ما ته دا وفرمایل هغې نه بعد زما دا لاس کټ شو زما دا درد ختم شو لاس مې لاړو درد مې ختم شو درد نه ختمېدو نو کس ورته وی که تا اول نه معافي غوښتې وه نو کیدای شي ستا دا لاس نه و کټ شوی نو ما عزتمندو که چېرته مونږ چا سره ظلم کړی وي مونږ خو ډېر ځان ته څه وایو خو که ظلم مو کړی نو اوس مونږ سره موقع ده چې مونږ له هغه ظلم نه توبه وباسو او توبه طایب شو الحمدلله دعوت اسلامی په دې موجوده فتنو دور کې چې وګوره څوک په کاروبارو کې مشغول دي څوک په څه کې مشغول دي دعوت اسلامي موږ ته دا شی څومره بهترین نصیحت تاسو ته میلاو شو ظلم متعلق قرآني واقعه ده حضرت سلیمان علیه السلام فرمایل څه وجه ده چې ما ته هدهد ملا چرګک نه ښکارېږي وی ښه که راغو یا خو به دی ما ته خپل عذر بیان کړي او یا به زه سزا ورکړم څه وخت چې هدهد راغی او ویې کتلو چې حضرت سلیمان علیه السلام په جلال کې دی نو ده دا خپل وزر را خواره کړه او چې موقع یې وکتله دایرې ته مخکې شو او داسې ودرېدو چې انتهایي عاجزي په حالت کې حضرت سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل دا ته څه کوې وایي ځکه ستا تر مخه دا عاجزي کوم چې داسې نه چې قیامت په ورځ خپل رب ته ودرېږم او هغه ماله سزا رانه کړي حضرت سلیمان علیه السلام باندې د الله دومره خوف طاری شو وایي ورځه ته ما معاف کړی چې ما ته څه تکلیف میلاو نه شي نو ما عزتمندو ظلم ډېر بد شی دی مونږ خو وایو ځان ته خو لږ دې سوچ کو بلا وجه د چا سره خوله ووهله دا هم ظلم دی د چا حق دې وخوړلو دا هم ظلم دی بلا وجه د چا ته کنځلې وکړې دا هم ظلم دی بلا وجه د څوک بېعزته کړو دا هم ظلم دی زمونږ خولې هم ور خو نشته که نه بس هر وخت کولاوي پرې غږېږو چې څه پرې ځي او څه پرې راځي پروا نه بهرحال ما عزتمندو وایي پہلے تولو بعد میں بولو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت غیر سیاسی تحریک یو عالمگیر تحریک دعوت اسلامی چې هغې مقصد منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند چې ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش کول دی
الحمدلله دې په سلسله کې مونږ راغونډ شوي هرې جمعې په ورځې باندې د فیضان مدینه نه 3 ورځو مدني قافله وځي. تاسو کوشش کوئ په دې قافلو کې سړي ته ډېر څه شیزونه میلاو شي او انشاءالله 21 تاریخ ته به د 10 ورځو مدني قافله وځي. سفر به کوي زمونږ پوره KPK کې هغې دپاره ځان تیار کوي او قافلو کې سفر وکړي. انشاءالله هر سړی ځان ښه کول غواړي خو موږ سره د ځان ښه جوړولو اسباب نشته او الحمدلله هغه اسباب چې دي هغه دعوت اسلامي په ماحول کې دي چې څنګه تاسو اوس د نصیحت نه ډک نوې ښایسته خبرې مه اورئ. الحمدلله هر مبلغ دعوت اسلامي نه به تاسو دقسې ښکلې خبرې اورئ. کوشش کوئ اجتماع ته هم په وخت سره راځئ، اول نه تر اخره پورې راځئ او کوشش کوئ دا خواست کوم چې راشئ موبایل بند کړئ. نشته ضرورت ده چې یاره زه الله کور کې ناست یم بس ما دپاره دا عبادت هم کافي دی، دې باندې مې هم الله بخلی شي چې هغه مې بخي. کوشش کوئ زما په خبرو باندې ګورې خفه نه شئ، چاته مې تیر زیات څه ویلي او ما عزتمندو کوشش کوئ اجتماع ته په وخت باندې راځئ، قافلو کې هم سفر کوئ. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. هرې جمعې په شپې باندې مونږ درود شریف وایو، بې شماره فضایل دي. زه یې درته وایم ما پسې ووایه. بزرګان دین فرمایي څوک چې جمعې په شپې یا جمعې په ورځ باندې دا درود شریف کم از کم یو ځل ووایي ده ته به مرګ په وخت باندې نبي علیه السلام زیارت نصیب کیږي او دی به ګوري چې نبي علیه السلام په خپل رحمت والو لاسونو سره دی قبر ته ورښکته کوي. نو ما پسې ووایي اللهم صل وسلم وبارک علی سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وسلم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي څوک چې دا درود شریف وایي که ولاړ و ناستي نه مخکې که ناست و ولاړي نه مخکې به الله ټول صغیره ګناهونه معاف کړي. ما پسې ووایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. څوک چې دا درود شریف وایي د دې لپاره د رحمت اویا دروازې خلاصې وګرځېږي. صلی الله علی محمد. حضرت علامه احمد صاوي رحمت الله علیه بعضې بزرګان دین نقل کوي څوک دا درود شریف یو ځل ووایي د تبا 6,00,000 ځله درود شریف ویلو ثواب میلاو شي. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. یوزل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره تشریف فرماو. په دې کې یو بل صحابي راغی چې نبی علیه السلام خپل ځان او صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې کېنول. صحابه هم حیران شو چې دا کوم خوش قسمت دی چې لاړو تپوس یې وکړو. نو یې فرمایلو چې دا په دې وجې سره چې دی په 2 ټکو په ما باندې درود شریف وایي. راځه چې تا او ما ته الله د خپل محبوب قرب نصیب کړي. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې دا درود شریف وایي د دې لپاره زما شفاعت واجب وګرځېږي. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې دا وایي نو اویا فرشتې به 1,000 ورځو پورې د دې لپاره نیکیانې لیکي. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل څوک چې دا دعا په کومه شپه 3 ځله ووایي ګویا کې د ته شب قدر میلاو شوه.
لا इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।